بابرکت مجلس نسبت مو د فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی الله علیه وسلم دنیا تا د تشریف آوری د خوشحالی سره دی. رب العالمین مدا جمواری پخپل دربار کے قبول و منظور کا اور رب العالمین مو داراتگ و اخلاص و محبت و منا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا محبت و دا من سبب او ذریعہ و گرزاوام دا چیز منگو استاس و مجلس کے الحمدللہ ثم الحمدللہ زمانگو استاس و دستر گتور شیخ القرآن والحدیث پیر طریقت و رہبر شریعت دیو عظیم آستانے برخوردار دولی کرام و د سردار و د سالار حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ المسیان تشریف فرما دی. ز د دوی او استاسو ترمنځ او بالخصوص زمون د ګران او محترم ولی ابن ولی تقی ابن تقی حضرت عاشق الله سے مبارک ترمن ډیر حائل واقع کېدل نه غواړم. خبرې باغی مونږ تاسو تکي صرف د مولوی صاحب او د دوستانو د غوښتنې په اساس تاسو مخې ته راپاسېدم. یو دوه درې مختصرې خبرې درته د دغې موقع په مناسبت عرض کول غواړم. الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. دوستانو د مجلس نسبت مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. د دغه پیغمبر علیه السلام چې نن مونږ تاسو په محبت او په مینې راغونډ یو. داسې یو بهترینه هستی رب العالمین دنیا ته رالیږلې که چېرته آغا کمالات چې د انسان د ظاهر وجود او د ظاهر تنی سره تعلق لري که آغی کمالاتو ته وګورو نو هم محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین په اتمې طریقې باندې ورکړي و او که باطنی او معنوي کمالاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورو نو آغا باطنی و معنوی کمالات هم رب العالمین د مبارک تا پا اتمی طریقے باندے ورکڑی و. دا آغی باطنی و معنوی کمالات د جملینا یو بہترین کمال چه رب العالمین د مبارک تا ورکڑی و آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و. اخلاق چاہتا ویلے کی گی دوستانو سره د دینا چې مونږ او تاسو کله د یو سړي ښه خویونه مشاهده کو ښه خویونه وینو د یو انسان په ښو خویونو باندې مو علم راشي نو خلک وایي چې دا انسان خوش اخلاقه دی یا خلک وایي د دغه انسان اخلاق ښه اخلاق دی. خو دا اخلاق ویلی کېږي چاته مفسرین کرام لیکي او محدثین چې اخلاق دا د انسان یو باطنی او معنوي صفت دی چې رب العالمین د ده په باطن کې را پیدا کی او بیا د دغه خوی د وجه نه چې د ده په دې باطن کې رب العالمین را پیدا کی دا کارونه د ده نه بیا په سهولت سره صادریږي. څه معنا ګوري دوستانو یو سړی دی هغه د نیکی کار کوي خو لیکن دا د نیکی کار چې دی کوي په داسې انداز کې کوي چې دا صفت د ده په باطن کې موجود نه وي د ده په دې باطن کې د نیکی طرف ته میلان نه وي خو د خپل نفس سره دشمنی کوي او کوشش د دې کوي چې زمانه باید ښه کار صادر شي زه باید ښه خبره وکم زه باید ښه کړنه وکم نو په دغه دوران کې دا ښه کار د ده نه صادرېدل بهترین صفت دی چې دام د چا نه صادر شي و اما صدور د دغه فعل دا په مرتبه د اخلاقو کې نه دی. کله چې د انسان په باطن کې دغه معنوي صفت رب العالمین را پیدا کی
او دا باطنی کیفیت رب العالمین د په باطن کې را پیدا کی نو بیا که دا د ظاهر کارونه څومره د ده نه صادریږي دا بیا د تکلف په اندازه کې نه وي دغه کارونه داسې وګرځېږي لکه د ده عادت لکه مونږ تاسو چې خوراک کوو سکاک کوو یا عام عادي نورمال ژوند تیرو بیا دا د نیکۍ کارونه نیکه وینا نیک کردار دا ټول چې د نیکیو سره تعلق وي دغسې کارونه بیا د دې اخلاقي انسان نه په داسې انداز کې صادریږي چې دا په ده باندې بوج نه وي او دی ورباندې په تکلیف کې نه وي یو طبیعت غوندې وګرځېږي یو خوی او عادت غوندې وګرځېږي دقې شي ته چې دی اخلاق ویلی کېږي دا ظاهر کې چې ما تا ته کم شی ښکاري دا د دغې باطني اخلاقو آثار دي باطن کې صفت موجود دی ظاهر کې چې څه د ده نه صادریږي زه ورته مشاهده کوو چې پلاني سړي ښه کار وکړه پلاني سړي ښه کار وکړه وایي اخلاق یې ښه دي نه اخلاق در حقیقت هغه باطني او معنوي صفت دی چې د ده په باطن کې پروت دی او نیک اخلاق دا بهترین صفت دا د کمال د صفاتو د جملې نه دی رب العالمین محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته دغه صفت په اتم یو اکمل طریقه باندې ورکړی وه ځکه الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ورته وانک لعلی خلق عظیم یقینا مونږ ته دنیا ته په ښایسته اخلاقو لیږلی یقینا مونږ ته دنیا ته چې دی په عظیمو اخلاقو لیږلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته رب العالمین عظیم اخلاق ویلی دي لوی اخلاق په دغې لویو اخلاقو باندې الله تعالی دا بهترین پیغمبر مونږ او تاسو ته دنیا ته رالیږلی و اوس اخلاق وڅه شی د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها نه پوښتنه کیږي مبارکه بیبي د نبی علیه السلام د اخلاقو په باره کې وایي کان خلقه القرآن د نبی علیه السلام اخلاق دا قرآن کریم و قرآن کریم څنګه د نبی علیه السلام اخلاقو په قرآن کریم کې چې کم اوامر دي او قرآن کریم کې کم نواهی دي یعنی په کمو شیانو چې امر شوی دی موږ تاسو ته چې دا وکئ او د کمو شیانو نه موږ تاسې منع شوي یاستو چې دا کارونه مه کوئ د کمو ښو صفاتو ذکر چې راغلی او د کمو بدو صفاتو ذکر چې راغلی نو دا ښه صفات په خپل ځان کې راوستل د بدو صفاتو نه ځان ساتل مامورات کول او کمو شیانو نه چې خدای تعالی موږ او تاسو منع کړي یاستو د هغې نه ځان ساتل همدې ته بهترین اخلاق ویلی کېږي ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د نبي علیه السلام اخلاق قرآن کریم وه قرآن کریم په احکام و عمل دا بس بهترین اخلاق دي کم شی درته خدای تعالی ویلی وي که هغه کوي کوم چې نه منع کړی هغه مه کوه بس ته یې نه کوې دغه بهترین اخلاق دی رب العالمین دې په موږ او تاسو کې را پیدا کړي بیا د دغې بهترینو اخلاقو آثار چې ښکاره کېږي نو ګوره کله د یو انسان اخلاق ښایسته وي د رب العالمین سره کله د انسان اخلاق ښایسته وي د انسانانو سره د انسان اخلاق چې د رب العالمین سره ښایسته کېږي د دې د ښایست مقصد څه شی دی علما کرام لیکي د رب العالمین سره اخلاق دې ته ویلی کېږي چې باید یو مؤمن مسلمان د رب العالمین وینا په خپل ځان کې عملي کړي او ویې مني په کوم شي چې درته امر کړی هغه وکړه کوم شي نه منع کړی مه یې کوه دا د رب العالمین سره بهترین اخلاق دی د بنده د لوري او بیا په بندگانو کې اخلاق نو بندگان خو اړخونه لري بندگانو کې پلار شته بندگانو کې اولاد شته بندگانو کې استاد شته بندگانو کې شاګردان شته بندگانو کې نارینه شته زنانه شته مور شته اقارب او خپلوان شته د دې ټولو اقارب او خپلوانو سره او د دې ټولو انسانانو سره هغسې تعلق ساتل چې سره کم تعلق مو تا ته شریعت ښودلی دی بس دې ته بهترین اخلاق ویلی کېږي د مور او پلار حق په خپل ځای راوړه دا بهترین اخلاق ښځې د خاوند اخلاق په خپل ځای راوړه دا بهترین اخلاق خاوند د ښځې حقوق پوره کړه دی بهترین اخلاق همسایه د همسایه حقوق پیدا پوره کړل دا بهترین اخلاق استاد د شاګرد حقوق پوره کړه دا بهترین اخلاق شاګرد د استاد حقوق پوره کړل دا بهترین اخلاق نو دا د انسانانو مراتب چونکې متفاوت دي او دغې صفتونه متفاوت دي د هر یو انسان سره په همغه کچه باندې تعامل
د شریعت پرانا کې د ته بهترین اخلاق ویلې کېږي او دغه اخلاق د رب العالمین سره او اخلاق د نبی علیہ السلام د انسانانو سره بس په د مبارک کې په اتمې طریقې موجود و. الله تعالی سره اخلاق عجیب و، د انسانانو سره اخلاق عجیب و. د رب العالمین سره چې د مبارک کم محبت نو خو مونږ او تاسو نه مخفي نه دی. کله به د شپې دومره ولاړو چې د مبارک پښې به وپړسېدلې. صحابي مبارک ورته وایي یا رسول الله دومره بوج په ځان تېروئ سره د دې نه چې رب العالمین مخکني وروستوني ټول خطیات درته معاف کړي دي، دا دومره تکلیف ولې برداشت کوئ؟ نبی علیہ السلام صحابي مبارک ته فرمایي افلا اکون عبدا شکورا، ولې د خدای تعالی شکر گزار بنده جوړ نشم؟ دا چې زه ولاړ یم رب العالمین ته عبادات کوم نو دا خو په دې چې د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ شم د دې نه چې دا ټوله ورځ به د خپلو ملګرو د صحابه کرامو په تربیت کې مصروف وو، په غزواتو کې به مصروف وو، د هغې په روزنه کې به مصروف وو، د خلکو د قضایاو په حل کې به مصروف وو، د خلکو د استفساراتو د پوښتنو په جواباتو کې به مصروف وو. او بیا به مبارک د شپې راغی او رب العالمین ته به ولاړو چې خپې مبارک کې به وپړسېدلې. خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین اخلاق د رب العالمین سره. او بیا که دا د انسانانو مراتبو کې وګورو چې د مبارک د خپلو ملګرو سره څومره ښه خویونه کړي، د خاندان د بیبیانو سره څومره ښه خویونه کړي دي، د اقاربو رشته دارانو سره څومره خویونه کړي. نو سبحان الله د هر یو کردار زمونږ او ستاسو دپاره یوه نمونه ده. د شاګردانو د جملې نه یو انس رضی الله عنه دی. مبارک فرمایي 10 کاله مې د نبي علیه السلام خدمت کړی، خو په دې 10 کالو کې ما ته نبی علیہ السلام کله داسې نه دی ویلي چې انس دا کار دی ولې کړی، او کله راته داسې نه دی ویلي چې انس دا کار دی ولې نه دی کړی. یعنی چې کله مې کوم کار کړی نو د هغې په باره کې راته ولې نه دی ویلي، او چې کله مې کوم کار نه دی کړی د هغې په باره کې راته ولې نه دی ویلي. د دې ولې دا معنا نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه کو، نه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو وظیفه وه. علماو لیکلي د دې ولې تعلق د مباحاتو سره دی. هغه کارونه چې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر سره تعلق نو عام عادي روزمره د ژوند حالاتو دار یو انسان خپل. نو انس رضی الله عنه فرمایي ما ته نبی علیہ السلام کله ولې پکې نه دی ویلي. او بیا چې کله مبارک د خپل کور ژوند او د خپلو بیبیانو ژوند او د هغې سره تعامل او د هغې سره اخلاق، سبحان الله. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، امام بخاري روایت راخستی. عایشه رضی الله عنها ګوري چې د نبی علیہ السلام سره په څه خبرو کې اخته ده او آواز د نبی علیہ السلام د آواز د پاسه لوړ دی. مبارک کور ته راننوته، ګوري چې د عایشې رضی الله عنها آواز د نبی علیہ السلام د آواز د پاسه لوړ دی. اراده یې وکړله چې وی وهي لوري وه. نو چې کله یې د دې د وهلو اراده وکړله نبی علیہ السلام ورته رامخې ته شو، بیا د وهلو اراده وکړه بیا ورته رامخې ته شه، بیا د وهلو اراده وکړه بیا ورته رامخې ته شه. خو چې دی د وهلو اراده کوي چې زه عایشه رضی الله عنها ووهم چې ستا آواز د نبي علیہ السلام د آواز د پاسه څنګه لوړ دی. نبي علیہ السلام یې مخې ته شي او پرېږدي نه. په مبارک ډېر د قهر نه د کوره ووته لاړ، هېڅ شی هم نور ونه ویلی. یو څه موده تېره شو چې دی څنګه مبارک ووته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي عایشې څنګه مې د سړي نه خلاصه کړلې. داسې ورته نه پلار نه مې څنګه خلاصه کړې، څنګه وایي خوش طبعي د وجې نه دې سړي نه مې څنګه خلاصه کړلې، ګوره وهلې او ما پرې نه ښوده چې ته یې وهلې وې. مبارک لاړ کور ته، څه موده بعد بیا راغی، ګوري چې نبي علیہ السلام او عایشه رضی الله عنها خپلو کې ناست ډېر د محبت او د مینې خبرې کوي، هغه تعامل او ترتیب د کور سره برابر دی. مبارک چې کله راننوته او د دې دا محبت ته ګوري نو ورته وایي چې هغه څنګه مو زه یو وخت موده وړاندې په خپله لانجه کې داخل کړی وم، اوس مې دغسې په دې خپله صلح کې هم نه باسئ. یعنی چې تاسو اوس جوړ یئ نو ما ته اجازت راکړئ چې تاسو د مجلس ته درننوځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بالکل اجازت دی درته. بهر تقدیر لنډ او خلاصه د خبرو مې دا ده دوستانو چې زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین عجیب اخلاق ورکړي، ځکه ورته رب العالمین فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. رب العالمین د مونږ هم د دغه بهترین پیغمبر په اخلاقو باندې متخلق وګرځي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو هم د رب العالمین په اخلاقو باندې متخلق وګرځئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.